بسم الله الرحمن الرحیم. منیت المصلی پښتو سبق نمبر 3 کې مخته مو دا ثابتو کنه دزي ثابت شي د خبره چې د منځ لکم فرضیت قرآن کریم خاص ثابت دی مخته د سنت نه تخای حدیث نه. واما السنه فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال. حدیث شریف کې چې کوم روایت دی پیغمبر علیه السلام نه راغلی دی په بخاری مسلم کې دی پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی بنی الاسلام علی خمس، اسلام بنیاد په 5 شیانو ایښی شوی دی. نمبر 1 شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اول نمبر د دې کلمې ګواهی ورکول دی، معنا دا کلمه ویل دی دینه بغیر د چا اسلام بنیاد نشي پاتې کېدلی. دی پسې دویم سیز دی و اقام الصلاة، منځ قیم کول، معنا هر ساعت ارتل کول. و ایتاء الزکات، بل چې کله مال د سروي نصاب او ټیم په تیر شي نه زکات ورکول او د دې منل خاص فرض دی پرچا ورکول بیا ځان ته. نمبر 4 و صوم شهر رمضان، رمضان میاشتې روژې نیول او منل، دا څلورم بنیاد دی. 5 نمبر وحج البیت من استطاع الیه سبیلا، بیت الله شریف حج کول دا هغه چا باندې فرض دی چې هغه د دې خرچه زاد و راحله برداشت کولی شي. مخته بل حدیث دی وقوله علیه السلام، د پیغمبر علیه السلام حدیث دی لکل شیء علم، د هر سیز یوه نښه وي، یوه علامه یې پای سره پېژندلی شي. لکه موږ مسجد پېژنو، میراب وي، منارې وي، ډاکټر سپتال ځای پېژنې هغه به نګومه کوي، چاند نشان جوړ وي، هر شي خپل داسې خپل نشانونه وي. وعلم الایمان الصلاة، د ایمان علامه چې د مونځ کول دی، مؤمن سړی مونځ کاخته وي. وقوله علیه السلام، پیغمبر علیه السلام بل حدیث دی الصلاة عماد الدین، مونځ د دین ستنې د بنیاد. فمن اقامها، چې کوم سړي مونځ قایم کو، فقد اقام الدین، هغه دین قایم کو، دین یې ودرو، معنا ځان یې صحیح سړی دیندار او دیانتداره جوړ کو. ومن ترک، هغه چې کوم سړي مونځ پرېږدولو، فقد ترک دین، هغه دین پرېږدولو، مونځ نه کوي نور د څه طمعې لري. وفي روایت نورت کې داسې راغلي فقد هدم الدین، هغه سړي دین وران کو، دین یې ړنګ کو، بنیاد یې وباسو. وقوله علیه السلام، آپ علیه السلام فرمیلی دی فضل اعمال کې دا حدیث مونږ ډېر لیدلی دی 5 صلوات، 5 منځونه دي افترضهن الله تعالی علی العباد، الله په خپلو بندګانو فرض کړي دي. من احسن وضوءهن، کم انسان چې د دې دپاره ښه اودسونه کوي ټیک ټاک. وصلاهن لوقتهن، په خپل ټیم بیا د منځونه کوي. واتم رکوعهن وسجودهن، رکوع سجده ښه پوره طریقې سره کوي، ټک ټوک پکې نه کوي. وخشوعهن، ښه خشوع عجزۍ او توجه سره کوي. کان له علی الله عهد، دې سړي د الله سره بطور فضل دی الله طرف نه مهرباني او کرم د دا وعده الله خستی ده ان یغفر له، چې الله به دې ته معافي کوي. ومن لم یفعل، که کوم سړی د ده شیانو په بندي ونه کي، فلیس له علی الله عهد، الله ورسره د فضل انعمي او د اکرام او د احسان وعده نشته، مخته الله مرضي ده. ان شاء غفر له، که وغواړي خو معافي کي، وان شاء عذبه، که وغواړي عذاب وله ورکي. وقول علیه السلام، آپ علیه السلام فرمایي الفرق بین العبد و بین الكفر، بندگی او د کفر منځ کې فرق دا دی ترک الصلاة، چې سړی مونځ پرېږدي نو پوه شه چې د بندګي نه لرې دی. ومن ترک الصلاة متعمدا، کوم سړی په زوره مونځ پرېږدي قصدا جان بوجھ کر یبزي الی الکفر، د سړی کفر ته نږدې کوي، د مسلمان عادتونو نه اخلاقونه یې ورو ورو لرې کوي.